أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، الحمدللہ دی عید مختصر چھٹیو دے بعد اگرچہ نن مجا صبح یعنی نن پیرنا ابتدا با خونا گزیر وجوہاتونا اغینا لیٹ شنو انشاءاللہ نن مجا خپل بیا شروعات کو. سورہ یونس آیت نمبر 18 19 اور 20 ما تلاوت ہو وہ دے بند انشاءاللہ غور کو. اللہ تعالیٰ فرمائی پہلا آیات کے خالصتاً دے توحید ذکر دا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دی اللہ پریشے دا او دے ہاگا چا پرستش کئی عبادت کئی بندگی کئی دے عبادت تصور یاد وسطائی. مجھے چکم تصور قائم کڑے دا تصور ندا دے عبادت دا دے عبادت دے پورا دے اغی کم پورا دا دے اغی وائی سادا مجھے عبادت صرف رکوع سجود تیایو نفل و صدقات و دا بس دو تا مجھے عبادت دی، بلکہ دیرو شاینو کی خو مجھے عبادت صرف یا منزکی راوست ہے بلکہ دا نور شاینو متنے استلی دی. روزہ ہم تا دا سے خاص عبادت نویر کو نور زیاد عبادت مجھے دے رکوع سجود تر رگرد کردے دا. حالانکہ دے عبادت تصور دی زندگی کل بندے دا، کل زندگی چی انسان صبح و شام و صبح و رات دن چی رہی 24 گھنٹے و دی 24 گھنٹے کے تا دی چا اتباع کئی، دی چا پا خبر چلے جے، دی چا پا طور طریقو چلے جے، دا ٹول پا عبادت کی رزے دیتا عبادت یہی دا منچی دا رسل دیتا کل زندگی دا رکوع سجود دا رجا دا زکاة دا حج عمرہ دا شیونتا تے ایرئی اگا کل تا اکل تا تربیت دیر کئی تا میٹیریل دیر کئی تا توانائی دیر کئی تا رہنمائی کئی دا شیونا چرت دی رب غلامی دا رکوع سجود دا مجدد لہذا کلچ دی عبادت میناری چینو آگا پا دا نظر کے خستل پکار دا. فرمائی چی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دی اللہ یہ پرشے او دی چاچے بندگی کئی عبادت کئی ما لا یضرهم ولا ینفعهم نخو آغا دیتا سا نقصان ورکولشی ولا ینفعهم او نا دیتا نفع ورکولشی یعنی بجان شیونا. اصل کی یقیناً چے مشرکینی مکہ خوب بطانو تا سجدے کولے یا بطانو تا بدریدو خود بت تصور سرتا یو نظامو حقا نظام بندگی بدئی اصل کے کولا ذکر چی دی بت سرتا یو سسٹمو دا بت چا تخلیق کرے دا بت سرتا سوک مجاریو دی خو خدمتگارو نن هم زمرا چی عبادت خانی دی دو عبادت خانو چی کم تصور دا اگا تصور صرف دی عبادت خانو نا بلکہ اگی سرتا یو سسٹم کار گئی اگا پورا سسٹم چی دا اگا دی عبادت نا دی عبادت خانو پر شکل بندی تا مخیطہ موجودی دی او تا جمعیات تا زندو تا دی جمعیات بندگی خونک ہے اگا دی اللہ دا دی اللہ تا تیلی چی دا جمعیات تا بسے دغسی چی بتخانے تا سکسینو دی بتخانے سرتا چا وجود یو سسٹم دا چا جوڑ کرے دا لے او آغا غزے کی باقاعدہ آغا کار کئی لکہ سمرا گرجائیں دی یا چرچ دی دے دو چتا تفصیل معلوم کے دنیا کی چیتا کی ننوم دی دے سٹتا سو یو ٹیم دا
یو خلق دي او هغه خلق دي هغه داسې مزرونه دي موږ په مسلمانانو کې هغه هم دغسې سرته خانقاهې دي پیرخانې دي حضرت خانی دي دا څومره چې دي د سرته یو سیستم ده هغه سیستم کار کوي د رسل ته هغه ته نه سي بلکې هغه سیستم اتباع کوي دلته الله تعالی هغه طرف ته اشاره کوي چې کدا مرده کدا ژمدای ده یعنی کته د انسان عبادت هم کوي ته د انسان په تور طریقو چلیږي نو هغه ته ویلي ته دمر زینی غلامه چې ته دغه بندګۍ کوي بندګۍ کې الله دې پرشه دغه په طریقو چلیږي دغه خبره مانی اخو نه تا ته نقصان در کولی شي نفع در کو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ورسره دا خبره هم کدی کوي چې دا هغه هستی دي دا هغه موږ بغدي چې دا به د موږ سفارش کوي چې ته کې عند الله سره یعنی دا یو بل یو داسې تصور ده چې انسان وجود کړی دا چې راځه چې څنګه کوم زه خلاص یم اور بس ما یو پیر صاحب دا بس هغه لمن منولی دا یا مو حضرت صاحب دا یا دین علاوه داسې نورو لکه کرسچن کې سید کې دا هغه د چې عیسی علیه السلام دی موږ هغه دا بس فرش وکړي او په مسلمانانو کې هم دا د چې نبی صلی الله علیه وسلم بس تا بس هغه سره موږ نماز چپ کوو بس هغه موږ خلاصوي نو یقینا چې نبی صلی الله علیه وسلم بس فرش کوي د خپل امت د کې خوشک نشته خو لیکن آیت ته د امت مستحق د دې خبرې یې چې تا سفارش وشي یعنی ته خود سفارش به تا هغه انسان کوي چې هغه د تا ملګری وي تا دوست وي او ته څه نه څه هغه سره ناس پسې ډلی وي او د هغه خبره دې منې نو هغه به هلک سي څه مخکې چا افسر ته به چېره دا څه پلن کې مشکل کې ده ته یې لږ غوندې مدد وکړه اوس چې ته کل کې کل یو انسان مخالفت کوي هغه نه خلاف چلېږي بیا هغه انسان به څنګه د تا پر ځای کې سفارش وکړي نو دې وجې نه دا خو یو عام زندګۍ کې ده مګر دلته الله چې الټا دی څه کوي خو هغه بندګي کوي الله یې پرشه بل طرف ته چې هغه به الله سره د موږ سفارشیان وي قل ای نبی صلی الله علیه وسلم دی ته وایه اتنبئون الله ای الله تاسو الله ته داسې شي خبر ورکوي یعنی الله دغه کې یو عجیبه غو انداز ده مطلب دی چې الله یې چې تاسو څنګه د نه خدا خو زه سره خبر نه دی لکه چاته وایي کنه زه خو نه خبر بای ما خو نه یم غوښوی نو دی الله چې تاسو څنګه تنبئون الله تاسو الله ته د داسې یوې خبرې اطلاع ورکوي بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض چې نه خو هغه خبر ده د اسمانونو کې او ځمکې کې یعنی دلته یو داسې انداز ده چې دا ځمکه او اسمان کې داسې شی نشته چې الله د الله علم نه بار ده تاسو چې کومه خبره کوي د هغې وجود نشته ده مقصد دا چې د هغې اډو وجود نشته ده دغه چې شي وجود ده نو هغې نه خو الله خبر ده او د الله په علم کې د هر شی که څه ځمکې د اسمانونو کې تاسو چې کومه خبره کوي د دې خو څه وجود نشته نه په اسمانونو کې او نه په ځمکې کې نو تاسو داسې وایي اطلاع ورکوي الله ته چې الله ته یی چېرې داسې هستی هم شته چې هغه به د ما ته به د تاسو سفارش وکړي او زه به مجبور و هغه سفارش په معنا دا څنګه کېدی شي سبحانه بیا الله دغه انداز باندې چې سبحان الله پاک ته د شیونه وتعالی و بلنده برتر ده عما یشرکون هغه شرک نه چې تاسو کوي هغه شرک نه چې تاسو کوي وما کان الناس الا امه واحده بیا الله مخکې چې د انسان چې کله ما پیدا کو دا اوله کې یکی امت یکی امت فاختلفو بیا هغه د بعد دی کې اختلاف پیدا شو دا عقیدې چې جوړې شي د مذاهب چې جوړ شو نن بعضې ټیم کې موږ مخکې دا خبره پیش شي چېرې دا مذهب چې دي که نه هر یو مذهب یایي چې بی هغه حق ته او هغه د هغو مننې ولې دی پر حق ته موږ عام طور باندې رواداري بنیاد باندې موږ دا خبره کله کله کوو او دا کول پکار دی چا د مذهب مذاق نه ده وړو کول دا قرآن کې منع ده الله تعالی منې کړې ده رسول صلی الله علیه وسلم منې کړې ده مګر دلته چې کومه خبره کېږي چېرې د تمام مذاهب چې دي د دو بنیاد نشته ده دا الله طرف نه دی جوړ یعنی تا خو ټیک ته وشکې خو دې ته که موږ دا وایو چې ټول مذهب حق ته هر انسان خپل مذهب ته کې موږ اسلام ته یایو عیسائی ته هندو ته یایي داسې بت پرستی ده وغیره وغیره څومره مذاهب چې دي هر یو خپل هغه ته یایي نو الله تعالی د هغې جواب کوي چې دا تمام انسانان چې پیدا وو دا یکي امت و دې کې څه فاختلفو بیا بعد کې دی اختلاف او قرآن کې ځای په دی د اختلاف ویلې پیدا شو اختلاف دې بنیاد باندې پیدا شو چې دی د یو بل حق سلب کولو دی یو بل سره زیاتای کول غوښتلو دی خپل نفس نه مجبورو
خپل ذاتیات خپلو فایدو ته مجبور وو. هغو فایدو د ذاتیات په بنیاد باندې دوی مذاهب جوړ کړي دي او هغه مذاهب دوی ته فایدې ورکوي. داسې ته چې تصور وکړې داسې غوندې نظیر واچوي او تا ته پته ولګي لکه ما ذکر وکړو څومره کرسچن ګرجایي چې دي چرچ چې دي دو چرچ کې ډېر خلک چې دې نه مستفید کېږي مختلف شکلونو باندې هر لحاظ سره او لحاظه هغه نظام یې نیولی د مضبوطو او غورځونې ته نه پرېږدي. فاختلفو دی د بات کې به اختلاف شوی نیواله نه هېڅ نه و. دا یهودیت عیسائیت وغیره وغیره د تمام مذاهب چې دي دا دوی خپله جوړ کړي دي. قرآن کې نور ځای په ځای رسي چې دا دوی بنیاد دا و چې دوی خپل نفس پرستی خپله ذایقه پرستی خپله دنیا پرستی خپله فایده پرستی په دې کې مبتلا و او په دې بنیاد باندې دوی د مذاهب جوړ کړي دي. لہذا دا بات کې پیداوار ده ولنه انسان یک امت و هغه حق و هغه مذهب چې حق و آدم علیه السلام بیا هغه د بعد څومره خلک پیدا دي بیا دا یک امت بیا هغه د بعد دی کې دغه بنیاد باندې اختلاف پیدا شو. فاختلفو دا بات کې ګډکړي دي دی جوړې کړي. ولولا کلمة سبقت من ربک کچېرې الله طرف نه یوه خبره پیله فیصله نه وی شوي لقضی بینهم نو د دوی منځ کې فیصله به مخکې شوې وی. مقصد دا ده چې الله تعالی پیله نه کړې وه چې یاره دا انسان بوسي او دا انسان به اختلاف کوي دا به د الله خبره نه مني ده ته به زه بار بار پیغمبران ستوم ده ته به زه خبره ستوم ده به رهنمایي کوم او کچېرې دا بد کوي هم دا به زه آزاد پرېږدم که دا ښه کوي دا به زه آزاد پرېږدم دا ما مني زه به آزاد وي دا نه مني ما آزاد وي. البته چې ما مني زه به رهنمایي ډېره زیاته کوم دروازې به ورته کوم او که نه مو مني نو د شیطان پوهولي او شیطان به ورته خپلې دروازې کولوي لکه داسې دا پیله نه وه فیصله که دا نه وی شوي لقضی بینهم فیما فیه یختلفون چې دوی کې کوم اختلاف ته هغه اختلاف فیصله به او ډېر مخکې شوي وی فورا به شوي وی. یعنی دا یو ټیم ما مقرر کړی دا چې دغه ټیم کې د دوی ازمیښت ده حق دوی مخې ته زه نه څرګندوم حق زه یو دعوت مې ورکړی ده د حق د خپل عقل استعمال کړي شعور د استعمال کړي چې دنیا لحاظ سره کوم استعمالوي هغه د دې بنیاد باندې استعمال کړي حق دې خپله تلاش کړي حق دې وګوري خپله حق دې قبول کړي. کله چې دې قبول کړي دا د ازمیښت ده او دغه ازمیښت که زه حق په خپله ور څرګند کړم بیا خو هغه امتحان خبره ختمه شه. که تا ته پرچا بنه یې راشي نو د امتحان 2-3 غنټې به امتحان حال کې کېنسته نو څه مقصد شو. خو دا ده چې تا تیري وکړې تاکې قبلیت پیدا شي تاکې صلاحیت پیدا شي بیا هغه بنیاد باندې ته امتحان ورکړې. دغسې د انسان دغه زندګي ده چې که چیرې دی کې وایي نو ما مخکې نه یوه فیصله کړې وه هغې فیصلې بنیاد باندې مو دی مخې ته یو دنیا کې شي او هغه ټایم چې کله پوره شي بیا به تا خپله فیصله راشي دی مخې ته فیما فیه یختلفون دا اختلاف فیصلې به مخکې شي. ویقولون لولا انزل علیه آیة من ربه بیا یایي چې یاره دای دا خبره هم کوي چې یاره دا دغه پیغمبر باندې څه نشاني ویلې نه ده راکوزه شوي. اچھا دلته کې دی دا بنیاد نه دی کوم نشاني وایي بیا به موږ एकदम ایمان قبول کړی وای دا یوه بنا ده یوه بنا وه لکه نشانۍ ډېرې قرآن کوي چې د ده زندګي نشاني ده د ده ځواني نشاني ده د بچپن نشاني ده بیا د ده تاسو منځ کې اوسېدن نشاني ده د ده اخلاق نشاني ده د طور طریقې نشاني دي د کردار نشاني ده دا ټول غټې غټې نشاني دي بیا دا هم نشاني ده چې کله قرآن نازل شو بیا دا او ده باندې چې چا ایمان راړو د هغو زندګي څنګه معاشره کې یو قابل تعریف جوړېږي لہذا دا ټولې نشانۍ دي. لیکن دی یایي چې ده باندې نشاني ویلې نه ده که نشاني وایي بیا به موږ کړی وای دا قرآن کې ده فقل ان دی ته وایي انما الغیب لله فانتظروا ان نبي صلی الله علیه چې انما الغیب لله دا خو د غیب خبرې دي الله چې څومره ما ته راکړی هغه زه تاسو مخې ته پیش کوم بقي کومې خبرې نشاني تاسو غواړئ چې نه ده راغلی بس نه ده راغلی هغې نه زه نه خبر فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زه هم تاسو سره منتظر یم. یعنی دلته کې بنیاد دا ده چې دوی به چې دا بنا کوله چې نشاني هغې بنیاد دا نه و چې رښتیا نشاني راغلي به موږ ایمان قبول کړو یا موږ به اخلاق ورته نو الله تعالی جواب ورکوي چې داسې نه ده تا ته چې کوم شی پیشکش شوی ده ته هغه وګوره هغه په خپله نشاني ده. فقل انما الغیب لله نبي صلی الله علیه وسلم د غیب خبرې چې څومره الله راکوي زه هغه پیش کوم تاسو ته الله تعالی دا دعوت راکړی حق راکړی دا تاسو مخې ته پیش کوم فانتظروا پس تاسو انتظار وکړئ بیا د دې خبرې چې بیا الله تعالی خپله راشي او تاسو مخې ته نشاني چې وي د نشانۍ کې قرآن کې دی چې نشانۍ سره خو بیا فیصله کن فیصلې کیږي. مخکې له انی معکم من النبي څوک ته وایي چې زه هم به تاسو سره انتظار کوم. الله دې مستفهم راکړي الله دې مستسمج راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.